دا کار چې هر چا کړی او په هر ځای کې کړی الله دې ورته هدایت وکړي. خو د خپلو پښتنو وروڼو دپاره دا یو دوه درې خبرې ضروري کوم تاسو یې واورئ. زمونږ هغه پښتانه وروڼه چې د خپل لږ غونتې شوق دپاره او د لږ غونته کې خوند اخیستلو دپاره په دغه بې زبانه او په دغه بې ګویه چارپایانو باندې ظلمونه کوي، سپي جنګوي، بانګیان جنګوي، ګډان جنګوي یا داسې نور ځناور او هغوی له تکلیف ورکوي. نو ګوره د دې ډېره لویه سخته ګناه ذکر شوې ده. یو خو مونږ ته نبی علیه السلام د دې سره د رحم په باره کې خبره کړې ده، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. تاسو په دې ځمکې والا مخلوق باندې رحم وکئ، اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي. او که تاسو رحم نه کوئ نو په تاسو باندې به هم رحم نشي کولی. او ګوره د یو پیشو په باره کې نبی علیه السلام وایي یو زنانه وه، هغې پیشو ساتلې وه، بنده کړې وه، او هغه پیشو له به یې خوراک څښاک نه ورکوو، سجنتها حتی ماتت، هغه مړه شوه. بخاري شریف مسلم شریف کې دا حدیث ذکر دی. نبی علیه السلام فرمایي د دغې پیشو د دې مرګ د لاسه الله دغه ښځه جهنم ته لیږلې ده، په عذابونو کې ده. او ګوره ثواب یې دومره زیات دی چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته د یو کس تذکره کوي، وایي دغه انسان تږی شوی و، کوهي ته راغی، اوبه یې وڅښلې، نو بهر یې وکته، یو سپی هم د تندې د لاسه دا ژبه یې راویستلې ده، د ده پې رحم راغی. نو په دې خپل پیزار کې د دغه کوهي نه د اوبه راواغستې او دغه سپي له یې ورکړې. نو الله جل جلاله دغه انسان دغه سپي له په دې اوبو ورکولو باندې الله بخلی دی. صحابه کرام ورته وایي چې دا ثواب زمونږ دپاره هم دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي د هر جاندار سره د رحم کولو دپاره ستاسو دا ثواب په هغې کې موجود دی. او د یو بل بدکاره ښځه وه، دا په بخاري شریف کتاب بدء خلق کې دا حدیث دی. بدکاره فاسقه فاحشه ښځه وه په بني اسرائیلو کې. نبی علیه السلام وایي هغې سپي له اوبه ورکړې وې، دا سپی ډېر تږی شوی و، د دغې اوبو د ورکولو په وجه باندې الله جل جلاله هغه ښځه جنت ته لیږلې ده او هغه یې بخلې ده. نو ګوره په دې کې زمونږ دپاره ثواب هم شته او عذاب هم شته. که مونږ د دې سره مینه وکړه، رحم په دې باندې مونږ وکړو او دې له مونږ څه تکلیف او سزا ورنه کړه، نو زمونږ دپاره په دې کې ثواب دی، ډېر لوی ثواب دی. او که دې له مونږ تکلیف ورکړو، نو ګورئ تاسو حدیث واورېده چې بیا په دې کې جهنم دی او په دې کې بیا ګورئ عذابونه دي. نو الله جل جلاله دې مونږ ته هدایت وکړي او الله جل جلاله دې زمونږ په زړونو کې رحم پیدا کړي.